د پارټۍ مشران او دلته کې ناست زموږ ځوانان، السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکونانو طرفه د نوې کومه کابینه چې جوړه شوه، صدر د چیرمین او جنرال سیکرټري چې جوړ شو، دوی له مبارکي ورکومه او دا تمه ترې لرمه چې دوی به دا پارټي نورم فعال کوي او کم د مینې او د اخلاص اظهار چې نن دوی په سټیج باندې وکړو، په دغې باندې به ثابت قدم ثابتېږي به او د دې د پارټۍ د کارکنانو د متحرک کولو لپاره، دوی فعال کولو لپاره به ورځ او شپه یو کوي به او دا پارټي به دلته کې همغه شانتې منظم کېږي څنګه چې په 80 کې وه، څنګه چې په 90 کې وه، څنګه چې په 2000 کې وه، انشاءالله همغه شانتې به دغه کېږي. په دې موقع باندې که زه د زړې کابینې شکریه ادا نه کړم نو زما خیال دا به ډېر زیات دی. په ډېرو سختو حالاتو کې، ډېرو مشکلو حالاتو کې هغې کابینې م یو احسن کردار ادا کړی. جاوید خان ډېر شریف انسان دی، اکثر په میټینګونو کې تنقید به م پې وشو، خو هغوی ښه په دغه سره حوصلې سره هغه تنقید یې اورېدلی دی او د پارټۍ د پرمختګ لپاره او د پارټۍ د مضبوطیا لپاره خپل کردار یې ادا کړی. د دوی ټول خاندان دا د نن نه څه دغه خبره نه، د دوی والد صاحب فقیر خان حاجي صاحب او د حیات خان یو ډېر نږدې تعلق و او هغه وخت نه دوی همغه شانتې را روان دي او مختلف حالاتونه تېر شو. دلته د تنګي مشران موجود دي، هغوی ته پته ده چې مختلف خبرې راغلي دي، خو دوی چېرته د پارټۍ نه خوځېدلي نه دي او هغه شی دوی ثابته کړه. نو په دې باندې زه دوی ته او د دوی ټولې کابینې ته زه خراج تحسین پیش کوم. عزتمندو، تنظیم جوړول ګران کار او بیا خاص کر داسې ځای کې چې هلته پارټي د هغې ملګري سیوا وي، نو په هغې کې تنظیم جوړول نور هم ګران شي. خواهش به د ډېرو خلکو وي، صلاحیت به هم ډېر خلکو کې وي، خو دا چونکې دا عهده چې ده که هغه د چیرمین وي، که هغه د جنرال سیکرټري وي یا داسې نوره کومه چې کابینې کې راځي هغه محدود وي. که د چا په ړه کې څه داسې څه خبره هم راغلي نو مونږ به دې وخت کې چونکې مونږ یو د مشکل صورتحال نه تېرېږو، دې وخت کې به دا خبرې یو طرف ته کوو، به په دې وخت کې به ځان ته به مخامخ دا یږدو چې په 25 جولای 2018 باندې مونږ سره څه شي، په دې وخت کې به ځان ته دا مخامخ یږدو چې په 8 فروری 2024 باندې مونږ سره څه شوي، هغه به ځان ته مخامخ یږدو او دا خبره دا به ځان ته مخامخ کوو چې بیا دوباره دا پارټي منظم کول دي او دا زموږ مشترکه عزت دی، دا د دې دلته کې ناست هر کارکن عزت دی، دا د قومي وطن پارټۍ د هر هغه ملګري چې چا د قومي وطن پارټۍ په حق کې ووټ استعمال کړی دی، د قومي وطن پارټۍ ممبرشپ یې کړی دی، ځان ته د قومي وطن پارټۍ کارکن وایي، ځان ته د شهید وطن حیات محمد خان چیرپو کارکن وایي، د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان چیرپو کارکن وایي. نو هغوی به ځان ته دا خبره مخامخ یږدي او په دې سوچ سره به راپاسي چې دوباره به دا زمونږ چې کم عزت و په 2013 کې چې کم عزت و، په 2008 کې چې کم عزت و، په 2002 کې چې کم عزت و، د 90 په دهایي کې زمونږ چې کم عزت و، دغه عزت په دوباره خپل روړو به او دا پټکی به د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان چیرپو په سر دوباره به یږدو. که مونږ وګورو نو
تقریبا 14 کاله د موجوده صوبایي حکومت ته میلاو شو. زما خیال د پاکستان او زموږ د صوبې په تاریخ کې داسې موقع چاته نه میلاو شوې. 14 کاله په ویلو باندې ډېر لوی ټایم دی، خو په دې 14 کالو کې نن مونږ دا نشو ویلی چې دا تحریک انصاف دلته کې مونږ ته څه کارنامه وښیي. په ټولې صوبې کې هم راته نشي ښیلی، زمونږ په ضلع کې خو بیخي راته نشي ښیلی، او بیا زمونږ په تحصیل کې خو زما خیال دی چې داسې خښت هم راته نشي ښیلی. 14 کاله ډېر لوی ټایم دی او 14 کاله مسلسل حکومت. پکار خو دا وه چې دلته کې لوی لوی پروجیکټ راغلی وي. نن زمونږ دا ایم این اګان صاحبان، زمونږ ایم پی اګان صاحبان کوم چې هغه زاړه زمونږ سکیمونه وو، د روډونو سکیمونه وو، د کالجونو سکیمونه وو، هغې باندې صرف برید تاوی او په هغې باندې دعوې کوي. نور ماته د داسې شی وښیي چې دوی خپل قلم سره منظور کړي یا دوی د حکومت نه راوړي او دلته کې لګولي، نو ماته د یو پیسه وښیي هغه لحاظ سره. او بیا خاص کر دا ټینور چې سټارټ شو، دوی به وایي کرپشن به ختمو. زما خیال د تحریک انصاف په دور کې چې کوم تاریخي کرپشن وشو د هغې مثال نه میلاویږي. او بیا دا خاص کر چې دا اوس کم د 8 فروری 2024 نه پس ته دا کم حکومت قایم شوی دی، دی خو بالکل سیسټمیټک کرپشن شروع کړو او د هغې نتیجه کې تاسو. او بیا دا خاص کر چې دا اوس کم د 8 فروری 2024 نه پس ته دا کم حکومت قایم شوی دی، دی خو بالکل سیسټمیټک کرپشن شروع کړو او د هغې نتیجه کې تاسو ګورئ نو تیر یو میاشت نه زما خیال دی د روزانه په بنیاد باندې یو نوی سکینډل روزي لګیا دی. کله په روجې کې چې کومې پیسې تقسیم کړې وي هغې کې سکینډل روزي، کله د جوماتونو کې چې کوم سولرایزیشن یې کړی دی هغې کې سکینډل روزي، کله د صحت کارډ کې چې دی هغې کې سکینډل روزي، کله د برتو کې چې دی سکینډل روزي، کله د کوهستان کې چې کوم د 40 ارب روپو کم سکینډل ووتلو داسې قسمه سکینډل روزي. نن که تاسو وګورئ د سرکاري محکمو ته لاړ شئ، دا هغه ځای افسرانو نه هم چې تپوس وکئ او کوم چې حکومتي ټیکهداران دي هغوی نه هم تپوس وکئ. نو زما خیال هر یو به راته وایي چې یاره داسې حال مونږ چاته په دې ټول عمر کې نه و لیدلی چې دا نن کم حل روان دی. او د هغې نتیجه دا ده چې په کاغذونو کې خو اربونو روپۍ وایي چې ولګېدې، خو چې میدان ته راشي نو هېڅ هم موجود نه دي. په فیسبوک باندې، په سوشل میډیا باندې خو زما خیال دی هغوی د دې صوبې ټولې مسلې حل کړي دي. خو زه ورته دا ویل غواړم چې دلته راشئ، دې تنګي تحصیل ته راشئ، د دې د دې خلکو نه د دې غریبانانو نه تپوس وکئ، نو تاسو ته به وایي چې زموږ په مشکلاتو کې اضافه شوې ده، کمې نه دي راغلې. بیا عزتمندو که مونږ نن وګورو نو د حکومت نومې شی نه ښکاري. که امن و امان صورتحال دی ورځ تر ورځه خرابېږي لګیا دی، د هغې د تپوس څوک نشته. زمونږ وزیر اعلی صاحب او ګورنر صاحب خپلې ضلعې ته نشي تللی. دا تېره 2 هفتې مو واورېدل چې زمونږ یو د صوبې اهم شخصیت چې دی 2 هفتې اسلام آباد کې ځکه تېر کړل، وایي چې یاره دلته کې په پیښور کې راته خطره وه، نو زه ځکه ما 2 هفتې په اسلام آباد کې تېر کړل. چې دا حل شي چې د صوبې چیف ایگزیکټیو چې دی هغه په خپل صوبې کې نشي پاتې کېدی، نو
د هغې نه به بیا موږ څه تمه وکړو څه به توقع وکړو دغه شانتې که موږ وګورو نو د ایډمنسټریشن په حوالې سره د هر سیټ بولیا لګیا ده په هر سیټ باندې بولی کېږي او د شپږو میاشتو ټرن ورکوي او د هغې وصولي کېږي نو الله تا ته پوسټینګ آرډر میلاویږي دا حل موږ چېرته نو لیدلی زموږ مشر 2 ځله د دې صوبې وزیر اعلی پاتې شوی یو ځل 13 میاشتې او یو ځل 24 میاشتې خو په هغې کې الحمدلله زما خیال دی چې د دې زی هر کارکون چې دی د دې خبرې ګواه دی چې د دې صوبې ګوټ ته موږ لاړ شو نو موږ ته د خپل مشر د لاس څه نه څه کارنامه څه نه څه خدمت ښکاري جناب آفتاب احمد خان شیرپاو زندہ باد ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو زندہ باد جناب سکندر خان شیرپاو زندہ باد ما ته مخامخ په پنډال کې ناز جمدی ویا د قومي وطن پارټۍ کارکنان زندہ باد قادر خان لالا زندہ باد عزتمندو بیا د هغوی دور کې نن هم تاسو که څومره د سرکاري افسرانو سره کښېنئ او تپوس ترې وکړئ چې یاره د دې صوبې په تاریخ کې کم داسې ښه دغه پاتې شوي دي ایډمنسټریټرز او ښه دغه چې چا ایډمنسټریشن ډېر ښه طریقې سره چلولی دی نو په هغې کې سر فهرست د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو نوم اخلي عزتمندو دا څه چې وشو دا چې کوم وجوهات باندې وشو په هغې هم تاسو ښه پوهیئ مونږ سره قیادت شته مونږ سره کارکن شته ځکه چې ما د پته نه ما لیدلی دی د قومي وطن پارټۍ کارکن چې کوم ځای کې ودرېږي یا د دې مقابلې څوک نشي کولی مونږ سره پروګرام شته خو صرف راپاڅېدل دي او خپل دا همت روچتول دي او د خلکو ته دا خیال دي چې بی یو طرف ته د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو کارکردګي او بل خواته دا 14 کاله دا ګمنام ایم این اګان او ګمنام ایم پی اګان د هغوی کارکردګي زما خیال دی چې هر ځای کې به هر څوک تاسو سره دا مني چې او هغه وخت کې به دلته کې خلکو ته روزګار به میلاوېدو بې لالچه روزګار به میلاوېدو په جلسو کې به خلکو ته اډرونه میلاوېدل او سلسله روانه وه زه خپل ځوانانو ته هم دا ویل غواړم تاسو په خپله سوچ وکړئ نن که د پېښور کې یا په اسلام آباد کې تاسو ته سرکاري محکمو کې د دې علاقې خلک ښکاري نو زما خیال دی که 95% خلکو نه تپوس وکړئ نو درته به دا وایي چې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو د وجې نه دلته کې پاتې شي مندو دا پاسېدل دي او خپل کردار ادا کول دي دلته خبر وشو دې سره زما چې مونږ به لږ خپل یو بل په منځ کې چې زمونږ دا کم بغض دی دا کم